دا منځونه اصل کې 50 منځونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملو شو. نو چې الله تبارک وتعالى نه واپسې کراته نو موسی علیہ السلام په ابراهیم علیہ السلام را تیر شو. ابراهیم علیہ السلام ورته کش کوش ونه کوس خبره سره ونه کړه چې موسی علیہ السلام راغی. موسی علیہ السلام ته فرمایل پیدا الله د طرف نه دي سره وړو. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای زمارو رماله 50 منځونه په تخفه کې 50 منځونه په تخفه کې راکړو. موسی علیہ السلام ورته فرمایل وی ډیر دي لاړ شه الله تبارک وتعالى ته چې کمی درته کی ځکه ما په بنی اسرائیل ډیره ښه تجربه کړې ده دا بیا نشي کولی. موسی علیہ السلام له بنی اسرائیل زړه پوښ کړو کنه ما ښه تجربه کړې بیا نشي کولی 50 منځونه زیات تلار شه وای الله تجارت کم کی. نبی علیہ السلام لا د 15 ورته الله ما پرويزه 15 سلوي چې بیا راغی موسی علیہ السلام لره. موسی علیہ السلام ورته فرمایي نه زیات دي واپس لاړ شه چې بیا درته کم کی. بیا لاړ اسمانونو ته الله تبارک وتعالى ورته 15 نور کم کړو. بیا چې راغی موسی علیہ السلام ورته فرمایي سلوي هم زیات دي بیا لاړ شه. نبی علیہ السلام ببرته الله ورته 15 منځونه کمول چې بیا برته موسی علیہ السلام بیا واپس کړ. دا ولي په یو ځای ورته ولي الله تبارک وتعالى نه فرمایل چې خیر دې دومره شو. دغه یو راز اغراض درته وایم چې کنه بیا 15 منځونه پاتې شو او راغه موسی علیہ السلام لره. موسی علیہ السلام ورته فرمایل پیدا 15 زیات تلار چې په دې کې درته کم یو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای زمارورا نور مال شرم راضی مال حیا راضی چې زه الله تعالی شم چې دا 15 زیات دام کم کا نور مال حیا راضی زه نشم چې الله ته نور درخواست نشم کولای چې دا 15 کم کا دا ورته نشم ویلې. او را روان شو د موسی علیہ السلام نه چې څنګه را روان شو د بری نو تاواز شو وی ای زما محبوبا منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دي منځونه 15 دي خو ثواب د 500 دي. زما خبره نه بدليږي زما خبره نه بدليږي. اول لمه درته 500 ولیم دک منځونه به 500 یعنی ثواب به د 500 امت ته دی وایا چې کوي 15 ثواب به د 500 درکو. دا الله دومره رحم او مهرباني ده. دا بار بار ویلي مختبر الله تبارک وتعالى چې لاړ شي 15 کمی بیا لاړ شي 15 کمی بیا لاړ شي 15 کمی په یو ځای ورته ونه وي چې زه لاړ شي 15 منځونه بیا کوي. دا ولي الله تبارک وتعالى لره د نبی اسلام دی ملاقات خوان ورکم چې دې بار بار ما خواله راځي بار بار سره زه خبرې کوم نو ځان خواته بار بار رابلو. الله نبی علیہ السلام هغه 15 منځونه راوغسته او راغی. چې راغی بیا بیت المقدس ته راورسېدو هغه براق په اخ کې ځای باندې تړلی شوی دی هغې ته جبریل علیه السلام وخېجو مکې ته واپس راوستو. چې کله مکې ته واپس راغی که نه نو روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دا واقع په دومره لږ ټایم کې وه چې بستره مې اخ که شانتې ګرمه وه لکه څنګه چې زه پاسېدلی وم او په کومه دروازه چې وتې وم هغه زنځیر مخکې به داسې کړی زنځیرونه دیوار ته پراته وو که نه کړی زنځیر به وي هغه زنځیر ما کولاو کړی و هغه ورسړ دغه دې سړه کېدو وایي چې واپس رالم هغه زنځیر لاړه کېدو هغه ودرېدلی نه دا په دومره لږ ټایم کې دا شوی و. چې سهار شو ام هاني رضی الله تعالی عنها چې کومې تره لور په کور کې چې دی ودو هغې ته فرمایي ام هاني پاسه مونځ وکړه. هغه پاسې هغې هم د سهار مونځ وکړو نبي علیه السلام د سهار مونځ وکړو. وی ام هاني ته خو اوده وي خو زما پکې بیت المقدس ولیدو بیا لاړم د الله سره مې ملاقات وکړو جنت مې ولیدو جهنم مې ولیدو. ام هاني ترې تپوس کوي وی په ویښه کو په خوب کې وی نه په ویښه باندې په ویښه تللی وم. هغې ورته وي زما په ایمان دی څنګه چې ته وایي دغه شان ده خو دا خبره بار ونه کړي دا خبره بارو ونه کې ورنه دا کافر د مخکې نه پتا پر ډېر خنداګانې کوي دا در سره منې نه ګورې دوی له به بله خبره په لاس باندې ورشي. نبي علیه السلام فرمایل ښه الله دومره لوی نعمت په ما وکړه زه به دا پټه ساتم دا د پټو ساتلو خبره ده. نو چې سهار شو نبي علیه السلام د کوره رووت چې د کوره څنګه رووت که نه د ټول نه لومبې ورله ابو جهل لعین مخې له ورغې. نو ابو جهل چې دې څنګه ولید که نه په خندا شو دا به هغه په نبي اسلام پورې همیشه ټوکې کولې همیشه به په نبي اسلام پورې ټوکې کولې. نو څنګه چې په نبي اسلام نظر پرېوته که نه ویې لکه بیا څه نوې کیسه خو به دې نه جوړه کړي بیا څه نوې خبره خو به در سره نه خندنې کو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل او شته دی را سره نوې خبره وی څو وی په بېګانۍ شپه کې بیت المقدس ته تللی ما اسمانونو ته تلم د الله سره مې ملاقات کړی جنت مې هم لیدلی جهنم مې هم لیدلی دی. وی دا راته ووایي چې په خوب کې کو په ویښه نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی په ویښه مې کړي دي وی دا خبره به د خلکو په مخ کې وکړي اوس کېږي د ابوجهل دا مطلب چې دا د خلکو د مخ کې د کېدو خبره نه ده وی د خلکو په مخ کې به داسې ووایي نبی علیه السلام او وبوامه ابو جهل چغې کړې وی راشئ هغه لیوني خو یې نورې خبرې شروع کړي نعوذ بالله خلک یې راغونډ کړو. ګوره الله تبارک وتعالی په خپل اسباب برابروي دا خبره نبي اسلام په خپله د کافرو په مجلس کې کوله نه هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او خو د نبي اسلام خبره نه اورېده که نه هغوی په غوږونو کې څه کېښودې ګوتې. نو دلته د ابو جهل په خپله خلک راټول کړو وی راشئ چې راغی وی اوس ورته ووایه. نو نبي علیه السلام شروع کړه ټوله خبره چې وکړله که نه نو کافرو چغې شروع کړې سیټیانې شپېلې شروع کړه چغې ویل شروع کړو وی د دې نه پکې پاتې وراشئ چې زه تلم اسمانونو ته ختلم حتی تر دې پورې چې کوم نوي کسانو ایمان راوړی هغه پکې ډېر شي هغه پکې هم د ایمان نه واپس شو دا لا څه وایي په یو شپه کې د اسمانونو ته لاړو
ها ویزا ابو جهل ویزا یو خبر ورسره کو ویتا چپ یو خبر ورسره کو ویتا بیت المقدس لیدل دی وی او ما به مونږ کړل دی مونږ به کې کړه دوه رکعات مونږ به کې کړل دی وی سیدا وی دارا ته وای چې بیت المقدس کې څو دروازې دي نبی رسول الله پریشان شو نبی رسول الله څه شو تاسو روزانه د جمعه ته منځله راځي کنه راځي دا وړو کې جمعه ته زه درته په دې کې څو کېل کې تاسو ډایرکټ مال جواب راکولې شي اله که څو پن کې دي بګی چاته یا د ماته را پته نشته چې په دې کې څو پن کې دي ته یو شي کې غرض نه سبا کوي زه خپل پټکي روزانه هم کوسته ماته چې په پټکي کې څو ولدي زه هم چې ماته څه پته ده چې څو ولدي په دې کې زما کار نشته دی نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس کې څو دروازې دي اوس نبی رسول الله پریشان شو دا باندې څنګه تاسو دوی ته وسم دا خو بیوقوف خبره نه مانی جبرئیل السلام راغی د الله پاک پیغمبر وای ورته چې جواب درکوم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او وامه درته چې په بیت المقدس کې څو دروازې دي وی سودی بس بیت المقدس نبی رسول الله مخې ته داسې شو پردې ختم شو پردې د مخې نه لاړې دکشان مخامخ بیت المقدس جمعه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګوري دروازې شماري وی واو درې داسې اوس د جمعه ماته مخې ته څو کې به شمارم کنه نبی رسول الله شمار شروع کړو وی دومره دي پکې دومره کېلکې دي دومره دروازې دي دومره داسې دي هر څه ته صحیح وای او حیران شو بیا یو کافر تاسو کو وی خزه تر ته دوایا چې ته بیت المقدس ته تل کنه زمونږ دوه قافلې شام ته تل خو دې لیدلې کنه اچرته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او لیدلې مې دي وی هغه یو قافله چې ده کنه هغه په پلان کې ځای کې را روانه ده غنم رنگ اوخت مخ کې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجي پرتی دي غنم رنگ اوخت مخ کې را روان دي او په هغه باندې دوه بوجي پرتی دي او را روان دي په پلان کې ځای کې دوه خورښه او په هغه پسې ګرځیدل وی کله برارسي وی د شورو شپې له برارسي د شورو شپې له مکه ته رارسي او هغه غنم رنگ اوخت په مخ کې را روان دي دوه بوجي به پرتی وي وی زمونږ په قافله وی هغه بل قافله و چې هغه په پلان کې ځای کې را روانه ده خو یو خبره درته بل وکم هغه ورته وسو وی خبره دا ده کنه چې دا غي په خوا باندې زما بوراک تیریدو نو پای کې یو وخت د دې بوراک نه اوتریدو نو چې اوتریدو نو هغه وخت ډیر ناصافي ټوپ کوم دا ټوپ سره راتاو شو دا وخت په ماته شو وی ښا وی وی دا غي پلان کې پکې جواب وب پرتی وی دا غي نه مې وبمس کړی دي دا ورته وی صحیح ده اوس دې انتظار کې چې دا دروغ وي کو صحیح وي دا خو دې ځان نه لګیا ده کنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شورو شپې له قافله را رسي اوس د شورو شپه رااله را نږدې کېدل کده او قافله نه ښکاري نبی رسول الله پریشان شو سخت خپه شو چې ما خور یې شروع شپې له قافله را رسي شپه خوراله او قافله ښکاری چرته نه الله تبارک وتعالى نور ودرم نور په خپل ځای سکو خدای ټول قدرت د الله کنه نور په خپل ځای ودرو شپې لګ نه راوستله په دې کې خلک څه ګوري چې غنم رنگ یو خور روان دي د قافلې نه مخکې او دوه بوجي په پرتی دي د پاس او قافله مکه ته راتن نشو چې راتن نشو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک ته وګوره ویلې مې درته کنه چې غنم رنگ یو په مخکې او دوه بوجي په پرتی قافله هغه درا ورسېده یو خبره خو رښتینی شو بل قافله چې رااله باغې نه تاسو کوم ویاله که تاسو رښتیا وخو څه مسله راغلی و او هیڅ مسله نه راغلی خو دا وخت په یو ځای کې ناصافي اوترې دا چې ټوپې کو راتاو شو خپې ماته شو ویخه هغه بل قافله ته تاسو سره واقع راغلی و مړی سو واقع نه راغلی خو خرانه ورکشو په پلان کې ځکه هغه ډیر ستوري کړی یا هم مونږه وکړو خبرې خټوري رښتیا شي ابو جهل چې کړه ویره لوی جادوګر دی خدای مخکې نه خبرې وته معلومي لوی جادوګر دی مخکې نه وته خبرې معلومي نعوذ بالله من ذلک ټول چې غیر کې غټ جادوګر دی ګوره په تقدیر کې چې د چا ایمان نه وي کنه نه هغه باندې دا خبرې بیان نه لګي دا خبرې پینې لګي او د چا په تقدیر کې چې ایمان یې الله تبارک وتعالى هغه چې د نبی اسلام مخ مبارک ته کتل هغه ایمان راوړی به هر حال دا د معراج واقعه او زمانه او دغه غضب بیا لګي صفات کې دا ټیم ذکر نه وخت چې مې په دې جمعه باندې خلاص کوم ځکه ماته لوی سیرت پروت دی لوی سیرت کرا ته زما امید درم لدار چې ان شاء الله ټول بیان کوم الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي